سلام مبارک یو عاشق حضرت طلحہ بن برہ یو لسو کالو معشوم بچے چه کریم آقا مبارک تپوس لرا لگورا چه ده حضور عاشقی معشوم بچے ده حضور سارم تپوس لرازی مقامم تپوس لرازی او یو ځلې حضور تپوس لراغی چې ورته وکتل نو والدین ولا جدا کړ پلار ته ویې دی خراشه پلار ته ولا ویې طلحه چې دی د دې بیمارۍ نه روغېدی نشي او چې دی کله وفات شي نو ما پسې به خبر راولېږي چې دی جنازې له راشه دومره وفادار نبي دی چې چا م ورسره مینه کړې ده بدل کې بیا داسې مینه ورکړې ده چې کله هغه جانان مبارک روان شو حضرت طلحه خپل والد محترم راوغوښته ویې راشه حضور درته څه وی هغه ورته وی حضور وی چې دې درنګ ساعت نه چې کوم دی د آخري وخت دی دی د دې بیمارۍ نه ټیک کېږي نه دی وفات کېږي یولسو کالو ماشوم دی دا ټول د یولسو کالو نه زیات دي مګر مینه محبت د حضور سره داسې دی چې دا د انسان نه ډېر هوښیار جوړوي دا چې سل کلن وي خو چې د حضور سره محبت یې عبدالرحمن بابا فرمایي هر چې حب د عاشقۍ لري په زړه کې که فقط 7 ساله وي هم زلمی دی دا عمر پورې نه ده معشوم بچی دی پلار راغواړي ورته وایي راشه حضور درته څه وی او ورته وایي حضور راته وایي چې دی په دې بیمارۍ کې چې کوم دی د دنیا نه رخصتېږي وي دا خبره پرېږده د دې نه بعد یې درته څه وی دا عشق دی عزتمندو دا ورته نه وایي ښه بابا بیا خو رانږدې شه زه روان یم چغې وهي چې دا به سکل کېږي نه نه د دې نه پس درته حضور څه وی تر قیامته به داسې عشق او محبت څوک د چا سره نه کړي لکه د حضور صحابو چې د حضور سره کړی دینا پس درته حضور سوی مبارک ورته فرمای دینا پس ماته وی چې کله زما دی وفات شي ماته به خواستو کې ماته به خبرو کې خبر براته کې زب جنازې لرازم حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک زر حضور خپل والد محترم ته وی چې نه بابا چې زمن شما ما پتور تیار باندې د شپې دفن کا حضور ته بنوي سوجنا ورته نوې دلته عزتمند تصورم کار پرېږدي یو معشوم بچے مینا محبت د حضور سره داسې دی چې د حضور نه بغیر هغه مبارک گزاره نه کېږي تاریخ کې راځي حضور ورته یو ځل وی حضور ته وی قربان زما تا سره مینه ده جانان ورته وی رښتیا وی یا رسول الله رښتیا وی ورته وی زلار شور شمال د خپل پلار سر راوړه یولسو کالو معشوم بچی دی داسې مبارک چې خبره واورېده داسې تاو شو په تیزۍ باندې او قربان دا د لاړم او د پلار سر مې درله راوړه حضور ورته زر وی طلحه بچی راشه زه د صله رحمې د ختمولو د قطع کولو دپاره نه یم راغلی زه د جوړولو دپاره راغلی صرف ستا امتحان مې اخیسته چې هسې خبره کوې که نه واقعي په عشق او محبت کې صادق یې حق معشوم صحابي چې کله کریم آقا مبارک ورته ووایي چې ما به جنازې له راوغواړې خپل پلار ته وایي چې نه بابا داسې به نه کوې داسې به نه کوې چې زه مړ شمه ما به د شپې په تیاره کې دفن کې حضور ته به نه وی زما جانان به د شپې راځي یا به په یو معین وخت باندې راځي او قبا شریف نه بهر د کور او هلته کې ټول د یهودیانو کورونه او یاسې نه حضور مبارک راتله به معلومي یهودو ته به پته وي چې اوس به د جنازې له راځي هسې نه هغې د کورونو د پاسه نه ګټې په حضور باندې راولي هغې هسې نه حضور مبارک ته تکلیف ورسوي هسې نه زما د جنازې په وجه باندې جانان مبارک ته تکلیف ورسی در قیامت به خلق ما معاف نکی ما ته به وایي چې طلحه ته به مړ کېدې نه نو حضور ته به تکلیف نه وې رسېدلی ستا د وجې حضور ته تکلیف ورسېده داسې به نه کوئ ما به د شپې دفن کې او زما جانان مبارک ته به خبر نه کوئ عزتمندو بیا خو کریم آقا د دوانو جهانو سردارم هغه وفادار نبی دی سبا لبانې صحابه کرام ورته وی قربان طلحه وفات شوی او بېګۍ جنازم شوی د حضور تشریف راوړه او چې تشریف یې راوړه نو راغی په قبر باندې حضور ودرېده چې ماشوم بچی و د حضور سره مینه کړې وه چې ماشوم بچی و د حضور علیه السلام مبارک عاشق جوړ شوی چېرته داسې کېدی شي دا د دنیا مینه خو ونه نه د دنیا د معشوقو قصے دی نور خوبان کل وفا کل جفا کا یا رسول اللہ نور خوبان کل وفا کل جفا کا بے لدے چستا پیشہ مولا وفا کا
استاد دربار نہ خو بے وفائشتا دینا کریم آقا مبارک پا قبر باندے اترے دا او یا اللہ طلحہ سرا پدا سے حالت کے ملاوشا طلحہ سرا پدا سے حالت کے ملاوشا استاد نبی سر امین کولا یا اللہ تو سرا دا سے حالت کے ملاوشا جدے تا نرازی ہوتا دا نرازی ہوتا